الرحمن الرحیم. دوستانو حریم شاه خو به تاسو پیژنئ، د تعارف کولو محتاج نه دی. دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده حریم شاه په سوشل میډیا باندې د زمونږ کم لیډران چې دي د دیو ویډیوګانې او تصویران لیک کوله. او پرون حریم شاه ډېر خوږ ملګري سندول خټک IMF والا گرفتار کړی دی. ولې گرفتار کړی دی او په څه وجه یې گرفتار کړی دی؟ اول د حریم شاه دا ویډیو را سره وګورئ او بیا پرې وروسته خبرې کوو. خو دا ویډیو د کتلو نه مخکې شیر کړئ. امپورټډ حکومت په موږ باندې داسې مسلط شوله، لیډران خو پرېږده، سابقه وزیر احمد زمان او سابقه MP ګان، سابقه چیرمنان هغه خو پرېږده، خو اوس هغه ټیک ټوکران هم نه پرېږدي. اول د حریم شاه دا ویډیو را سره وګورئ او بیا پرې وروسته خبرې کوو. خو دا ویډیو کتلو نه مخکې شیر کړئ چې د امپورټډ حکومت ته زموږ دا پیغام در ورسي چې آیا داسې کول پکار دي او که نه، دا زموږ د آئین خلاف ورزي دي او که نه. دا ویډیو را سره پوره وګورئ. वो संदिल खट का अरेस्ट हो गई है। अच्छा। वो कहते हैं कुल जाल हक में जहाँ कल बात है नल बात लगाना तुमको यही मेरे ख्याल में जो भी आप दोस्त थी, इतनी करीब थी और आज वो आपकी दोस्त अरेस्ट हो गई हैं, तो आपको फील नहीं हो रहा ऐसा कुछ? दोस्तانو دا ویډیو خو تاسو کتله، دا حریم شاه دی د دې ډېر بیسټ فرینډ چې کوم دی هغه IMF والا پرون گرفتار کړی دی په اسلام آباد کې. ولې گرفتار کړی دی؟ په دې وجه باندې گرفتار کړی دی چې دوستانو حریم شاه هر چا ویډیوګانې لیکوله. زموږ پالیټکس څومره ممبران دي، رانا ثناء الله شو، فیاض الحسن چوهان شو او مولانا فضل الرحمن شو، داسې په ډیفرنٹ ټایپ کې ډېر خلکو اصلیت په سوشل میډیا باندې ذریعہ باندې د قوم د وخوله چې دا داسې خلک دي او دی راځي په پاکستان باندې حکومت کوي. نو د دې د وجې نه په موږ باندې اسلام دا صرف او صرف د کشي شوقیان دي، دا اسلام دفاع نشي کولی. نو په دغه وجه حریم شاه دغه خبره وکړله چې دغه خلک چې دغه کارونه کوي زی آوټ کنټري کې دغه کارونه کوي، نو دا به ما د پاکستان کې څه حکومت وکړي او دا بیا دا خبره کوي چې موږ صرف او صرف د اسلام دفاع کوو. نو چې دا خلک آوټ کنټري ته ځي دغه کارونه کوي، نو دی به ما د پاکستان کې اسلام دفاع څنګه وکړي؟ نو په دغه وجه باندې د حریم شاه ډېر خوږ بیسټ فرینډ سندول خټک پرون گرفتار شوی دی. نو حریم شاه اوس میسج ورکړی دی چې زه به آخري حد تک ځم چې هغې کې زما جان هم لاړ شي، نو زه خپل دغه فرینډ دپاره خپل جانم قربانوم. خو دوستانو حریم شاه دې سره زمانه لګي، دا په خپله یو فحاشي پیلاوېدو والا جینۍ دی. خو به هر حال خو چې دې کومه میسج ورکړی دی کم فرینډ چې گرفتار شوی دی، د دې موږ په سختو کې مذمت کوو. داسې پکار نه دی امپورټډ حکومت ته، دا زموږ د پاکستان بدنامي یو سبب دی او د امپورټډ حکومت هر ورځ نوې ګرفتاریانې کوي په موږ باندې. زموږ د ویډیو مطلب او مقصد صرف او صرف دا دی، زموږ حریم شاه نه د سپورټ کول او نه امپورټډ حکومت سپورټ کول دی. زموږ د ویډیو مطلب صرف او صرف دا دی، په هغه باندې ریاکشن کول، چې کم ښه کار کېږي په هغه باندې ریاکشن کول او چې کم بد کار کېږي هغه باندې ریاکشن کول. زموږ د ویډیو مقصد صرف او صرف دا دی. دا کومه سندول خټک چې گرفتار شوی دی دا بالکل دی کې د دې هیڅ غلطي نشته. که دیو IMF والا یا زموږ د پاکستان کم سپاهیان چې دیو گرفتاریانې کوو، نو حریم شاه حق جوړېدو چې دا به گرفتار کوو. نو دې کې د چا خبره مشران یو متل کوي چې صبح کې تناس او خیرات ما نه غواړي که نه. نو ویډیوګانې او تصویران دا لیک کوي، نو گرفتاره یعنی هغه بل کېږي یا دا څنګه حکومت دی؟ خو الله دې رحم وکړي. دوستانو زموږ د ویډیو مقصد صرف او صرف دا دی چې زموږ هیڅ قسمه یو کس نه ده سپورټ کول، صرف او صرف اسلام زنده باد، محمد کا پیغام زنده.